نفس والا بیماری و د زړه والا بیماری اړ خطرناکې دي. اوس روایاتو کې شته چې د زړه خطرناکې بیماری څه دي. نمبر 1 الکفر، چې ته کفر بیماری ولګي. ان شاء الله دا جامونه محفوظه ده. کفر بیماری څه ده؟ چې خدای نه انکار وکړي، چې نشته پیغمبر اسلام نه انکار وکړي، اهل بیت او ولایت نه انکار وکړي، قیامت نه انکار وکړي، چې نشته. شته کنه ډیر کسانو سره دنیا ما خو نه هیڅ نشته. څو ورځې زندگی بس تیره کړي، خواند واخلي بس ختم. دا خطرناک بیماری د امیر المؤمنین دی. و شرک، بله بیماری د نفس هغه شرک ده. شرک څومره سخت دی چې لقمان علیه السلام زوی ته چې شرک ونه کړي، نه شرک لظلم عظیم، غوړ ظلم شرک دی. او ځکه سوره زمر کې شته چې خدای ټولې ګناهونه معاف کوي، خو شرک معاف نه کوي. شرک معاف نه کوي. چې خدای سره ذات کې، صفاتو کې، افعالو کې چوک شریک کې، چوک سره برابر کې. متشهر المنځ کې دا اقرار کوو چې ولم یکن له کفوا، خدای سره چوک برابر نه دي، هیڅ چوک سره برابر نه دي. خدای ذات بے مثال دی، شبیه نه لري، مثال نه لري، مانند نه لري، همسر نه لري، کف نه لري. خدا دې علم کوشش دا وکړو چې موږ شرک نه وریاشو. نن یو وایرس شیاو درغلی دی، خو البته وخت سره به د خاتمه شي. بګا ما یو کتاب کې پړول ایران کې ادا شته، پاکستان مختلفو علاقو کې شته. یو حسین مینی کې دا خبره کوي چې سجده کې خدای متناسب دی. سبحان ربی الحسین، پاک دی مورب سره حسین. نعوذ بالله حسین وقت خدای سره برابر، بلکې خدای خاتم شو. څه شو؟ خدای بچی تر دا شرک ډیر خطرناک دی، دا ټول عبادت خراب کوي. بله بیماری والغی، زړه کجي. کاچ، د کاچ لپاره څه مختلفې معنی کوي چې هغه زړه بغض نه ډک دی، تعصب نه ډک دی. کاچ دی هغه زړه، معنی صحیح طریقې سره نه خلي، مطلب صحیح طریقې سره نه خلي. دا یو معنی. بله معنی دی والغی، کجی اور سرا. یو بله معنی څه دی؟ هغه د شبهاتو د وسوسو شکار شي. البته دې طرف ته زه نه څارم، یوسوس فی صدور الناس، چې ځنه کسان وسوسې شکار د شک بیماری ولګېدلې. دا یو طرف دا بیماری دي. دین علاوه انسان کې د شي کفر نه پاک وي، شرک نه پاک وي، نفاق نه پاک وي، خود متوسط خپلو منځو کې د حسد بیماری ورته لګېدلې وي. دا سخته بیماری ده. حتی یو کس په باره کې شته چې ظاهرا انبیاو زمانې کې و یا یو پیغمبر زمانې کې، خو د کور دا رسېدلی کس دی، د خدای ولی دی. هغه څه خلکو ولې د داسې خاص عملونه یې نه کول، دا واجبات به کول، نوره شی ورسره نه و. یا رسول الله دې څه هیڅ نشته دي. انده پنځه وخته لمونځ د وکړي، روژه د وکړي، نه تعقیبات وي، نه داسې اوږدې اوږده کورونه، نه تسبیح، بس خپل واجباتو نه بس ولکې. ویل دینه لکه پښتانه وکړي، د خپل عادت وایي چې د شي وجې نه در رسېدلی دی. چې کله ورته وویل چې تا کوم عادت کې، ویلی مو زړه دې داسې خولي کړي دی نفس دی چې هېڅ چاته مو زړه کې هېڅ نشته. خو ویل همدا دی، دا دومره نوافل چې موږ کوو، تسبیح هلکې چې دپاره دی، خو نه نفس پاک وکړه چې مو هېڅ چا دپاره هېڅ نه وي. اوس رښتا وایي، خفه نه شوې. متوسط حسد بغض بیماری شته که نشته؟ یو بل ته زړه کې ارډاک وي که نه ارډاک؟ امام معصوم نه روایت دی، دا ډېر وزني روایت دی، ضایع نه کوي. لو تکاشفتم لما تدفنتم، که تاسو یې زړونه خلاص کړي، که یو بل ته خو معلوم شو چې یو بل ته مو زړه کې شی دي، تاسو به یو بل ښخولې ته تیار نه شو. دوره زړه کې یو بل ته ارډاک کړي. تاسو بدن مې ورسره میلاو دی، مټ مو مټ سره میلاو دی، خو زړونه مو میلاو نه دي. دا خطرناکه بیماری. امام نه روایت دی که چاته خو دا بیماری لګېدلې وي، هر څه پرهیزګار ویلی نه دی، د فشار قبر نه بچېږي.